چې په تورخم بارډر دا همیشه یو مسله را روانه ده. نن باقاعده توګه د دوانو ملکونو تجارت بند شو. بیګا د شپې 12 بجو نه مکمل چې کوم دوانو طرف ته کارګو ټرکونه دي هغه بند شوي دي. خو وخت په وخت باندې مونږ ګورو د تجارت په معامله باندې چې څومره هم بارډر دي. که مونږ چمن بارډر ته ګورو، د خواته بیا تورخم بارډر شو، غلام خان شو، خرلاچی شو، نور چې کم بارډر ایریا دي، کراسینګ پوینټ دي، نو الته دا مسلې شته. په 1 جنوري باندې اعلان کړی و چې مونږ کم نوې رژیم دی په بارډر باندې هغه باندې نافذ کوو. افغان پاکستان چې کم ډریوران دي ګاډي ولاړو، مالونه څخه شو، تاجرانو، ډریوران غریبانانو هم په عذاب باندې وو. ډیره مسله پیدا شوه. بیا مذاکرات شو د افغان چې کوم دولت ته الته عبوري حکومت ته طالبانو، نو پاکستان ورسره دا امید لري چې مونږ نرمي کوو، خو راتلونکي وخت دا نرمي به صرف د 31 جولای پورې وي. نور قیمتي سامان نشته. ډیر په دې کې د خرابېدو اندېښنې وي او د دې زور د دوانو ملکونو چې کوم تاجران دي هغوی ته لاړ شي، خلکو ته لاړ شي، په خپله باندې چې کوم ډریوران دي هغوی غریبانان په عذاب کې وي. سخته ګرمي ده، نو دوانو طرف ته به دغه ځپلی کي. ګران کتونکو، لرو بر کې درته هرکلی وایو. امید لرو چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران کتونکو، نن یو ډیره بیا افسوسناکه یو معامله شوې ده او د هغې توقع هم وه، او هغه دا ده چې په تورخم بارډر دا همیشه یو مسله را روانه ده. نن باقاعده توګه د دوانو ملکونو تجارت بند شو. بیګا د شپې 12 بجو نه مکمل چې کوم دوانو طرف ته کارګو ټرکونه دي هغه بند شوي دي. لوی لوی قطارونه ولاړ دي، ډریوران سروالي بروالي دي، د چا چې مالونه دي، تاجران دي، هغوی هم پریشانه دي. په دې به خبره اتره کوو. زموږ چې کوم چینل دی لرو بر، دا تاسو سبسکرایب کوی شئ، او زموږ یوټیوب نه علاوه فیسبوک نور چې کوم سوشل میډیا اکاونټ دي په هغې باندې هم لرو بر تاسو ګورئ. انسټاګرام باندې هم موجود دی او ټیک ټاک باندې هم شته. ټویټر باندې هم زموږ لرو بر تاسو یقینا د هغې له معلومات ترلاسه کوی شئ. خبره کوو یو وارې بیا په افغان بارډر باندې لانجه راغله، او دا لانجې د سکیورټي خو ډېرې زیاتې دي. خو وخت په وخت باندې مونږ ګورو د تجارت په معامله باندې چې څومره هم بارډر دي. که مونږ چمن بارډر ته ګورو، دې خواته بیا تورخم بارډر شو، غلام خان شو، خرلاچی شو، نور چې کم بارډر ایریا دي، کراسینګ پوینټ دي، نو الته دا مسلې شته. خو د ټولو زیات چې کوم متاثره کیږي پاک افغان تجارت هغه د تورخم او چمن بارډر دی. چمن بارډر خو تاسو وکتله چې 10 میاشتو پورې تقریبا درنه جاري وساتلی شوله. هغوی چې کوم چمن خلکو هغوی دا مطالبه کوله چې موږ ته د ریلیکسیشن راکړي، کم از کم چې دا کوم مقامي خلک دی هغوی خپل کاروبار وکړی شي. د هغوی بل ذریعه نشته، دغه د هغوی دیاړي ده او روزي ده. د هغې باقاعده معاهده وشوه، اعلان وشو، دا ومنلې شوه چې چمن چې کوم کراسینګ پوینټ دی په دې باندې به تجارت فلحال بحال شي. نرمي وکړی شوه، خو په هغې هم لا تر دې دمه عمل نه دی شوی. د هغې هم تقریبا 2-3 هفتې دا پوره کېږي. نن چې کوم ډیولپمنټ شوی دی د دې خو اطلاعاتو چې داسې به کېږي، ځکه چې پاکستان په 1 جنوري باندې اعلان کړی و چې مونږ کم نوې رژیم دی په بارډر باندې هغه به نافذ کوو. افغان پاکستان چې کوم ډریوران دي، ټرکونو والي دي، کارګو ګاډو والي دي، د هغوی دپاره لازمي شرط دا ایښودل شوی دی چې تاسو به شنل کارډ به ضروري، مخکې چې کوم ارضي دستاویزاتو په هغې به سفر کېدو. بیا افغان دولت په دې حواله باندې رابطه پاکستان سره وکړه. دوانو ملکونو اړخونو ته په لرو لرو قطارونو کې ډیر وخت ګاډي ولاړو، مالونه څخه شو، تاجرانو، ډریوران غریبانانو هم په عذاب باندې وو. ډیره مسله پیدا شوه. بیا مذاکرات شو د افغان چې کوم دولت ته الته عبوري حکومت ته طالبانو، نو پاکستان ورسره دا امید لري چې مونږ نرمي کوو، خو راتلونکي وخت دا نرمي به صرف د 31 جولای پورې وي. او د دې نه وړاندې به چې کوم زموږ فیصله کړې ده پاکستان حکومت، دا به لازمي عملي کوي. هغه ونه شو. نن یو وارې بیا تورخم بارډر بند دی،
لوی لوی قطارونه د بارډر دواړو اړخو ته ولاړ دي. کله چې پاکستان بند کړه بغیر د ثابتاتو نو د تورخم بارډر هغې پله هم باقاعده توګه افغان دولت چې کوم دی هغې طرف ته ټول ګاډي ایثار کړي دي. یو ډېر غټه مسله ده. یو خو دغه مسله ده چې لوی لوی قطارونه ولاړ دي، په دې کې مالونه شته، په دې کې سبزیان شته، فروټ پکې شته، نور اهم داسې مواد پکې شته خوراکي، نور قیمتي سامانونه شته. ډېر په دې کې د خرابېدو اندېښنې وي او د دې زور د دواړو ملکونو چې کوم تاجران دي هغوی ته لاړ شي، خلکو ته لاړ شي، په خپله باندې چې کوم ډریوران دي هغوی غریبانان په عذاب کې وي، سخته ګرمي ده، نو دواړو طرف ته به دغه ځپلی کېږي. یو خو دا ده چې په دې کې د پېښور چې څومره هم چیمبر آف کامرس دی، سرحد چیمبر آف کامرس مشرانو فواد اسحاق صاحب چې کوم صدر دی، د نه علاوه د پاک افغان تجارت په حواله باندې سرګرمه ضیا سرخدي صاحب هغه هم په دې حواله باندې بیانات راغلي دي. هغوی هم دا وایي چې په کار دا وه چې دا معامله ختمه شوې، مخکې مذاکرات سي په کارو او اوس دا معامله راغلې ده. نو د دې زیاتره چې کوم زور دی هغه تاجران د پاک افغان چې کوم تاجران دي تجارت ته نو هغه برداشت کوي. راځو به دوه خبرې دي. د سکیورټي په معامله باندې د پاکستان سخت تحفظات دي او هغوی پاکستان وایي چې هلته کوم ټي ټي پي ده، نور ترهګر دي، دا که تاسو ختم کړي نه نو د دې په وجه باندې موږ ته اندېښنې دي. موږ به په بارډر باندې چې کوم دغلته سیسټم دی هغه به سخته او دا زموږ مجبوري ده. بل خوا چې کوم افغان حکومت دی، طالبان دي، نو هغوی په دې حواله باندې ځان له یو دریځ لري، خو هغوی یوه خبره کوي تجارت په حواله هغوی ډېر زیات لیواله دي. که تاسو اوس افغان حکومت دی، عبوري حکومت د ایران نه واله، چین نه واله، هر یو ملک ته هغوی ځي، ډیلیګیشن ځي، دلته راغواړي ډیلیګیشن، هغوی په دې باندې پوه دي افغان دولت چې کوم اسلامي امارت دی تجارت نه بغیر هیڅ نه کیږي. نو د هغوی کوشش دا دی چې په بارډر باندې مونږ نرم وساتو، تجارت وشي، زمونږ د دواړو ملکونو ګټه ده، زمونږ د دواړو ملکونو تاجرانو ګټه ده، د خلکو ګټه ده، روزګار به ملاو شي. خو معامله دا ده چې پاکستان دپاره د ټول لوی چیلنج چې کم دی هغه سیکیورټي ده او وی په هر قیمت باندې په بارډر باندې چې کم انټرنیشنل سطح باندې کم مومنټ کیږي هغه عملي کول غواړي. او دا زه تاسو ته کلیر کما زمونږ چې وس کم پوځي چې کم قیادت دی، سیاسي قیادت خو دلته تاسو پته ده په دې معاملو کې دومره د هغوی لاس نه وي، خو پوځي چې کوم قیادت دی د هغوی باقاعده توګه واضحه پالیسي ده او ډېره سخته پالیسي ده چې په دې کې به د نرمۍ هېڅ قسمه گنجایش نه وي. هغوی دا وایي چې کوم بارډر دی، پاک افغان بارډر باندې د دې چې کوم میکانیزم دی، کوم نوې فیصلې شوي، دا به مونږ په ارومرو په هر قیمت په دا مونږ په دې عمل درآمد کوو، دا به امپلیمنټ کوو. بل خوا چې کوم افغان حکومت دی نو هغوی دوی لپاره سکیورټي کنسر د امنیت دی او افغان چې کوم حکومت دی د هغوی لپاره تجارت دی. خو بیا که موږ د دواړو هیوادونو د ولسونو خبره کوو نو د دواړو هیوادونو د ولسونو مسله غربت دی، بېروزګاري ده او په دغې بارډر چې کوم خلک ناست دی دواړو اړخو ته د هغوی څه دي، نه د هغوی زراعت شته، نه کارخانه شته، نه فیکټري شته، ټول هغه غریبانان دیاردار خلک دی. نو د دوی له چې کوم روزګار اخیستلی کېږي دغه یوه غټه مسله ده. سفر کېږي پکې د لر و بر پښتانه دواړه پکې په دې معامله کې چې کوم بارډر میکانیزم دی په دې کې هغوی ډېر زیات مشکلات ورته راځي. په اخره کې دا خبره کوم چې زه به په دې حواله باندې دواړه حکومتونه کوم چې افغان حکومت دی هغوی وایي چې موږ تجارت وکړو، یو ډېر زبردست اقدام دی. زمونږ د سیکیورټي اسټیبلیشمنټ حکومت هغوی مجبوري ده امنیت او یقینا د دواړو چې کم تحفظات دي، د دواړو معاملې چې کم دي نو هغه ډېر مخالف دریځونه لري، ډېر سخت دي. په ټیبل به کېناستل پکاري او دا معامله به حل کول غواړي. زه نن چې کم خلک د بارډر هغه طرف ته دا غټ غټ کنټینرې ولاړ دي، ټرکونه ولاړ دي، کارګو تجارتي ګاډي ولاړ دي، یا دې خواته ولاړ دي، د پولې دې خواته ولاړ دي، د دې خلکو تاجرانو ته چې کم نقصان کیږي، ډریوران په کم عذاب کې مبتلا دي. نو زه وایم چې د دې ټول چې کم ګناه به ورته مونږ ووایو، کم سزا ورکوي، د دې ذموار کم خلک دی هغه د پاکستان حکومت او بیا به زه دا ووایم چې افغان دولت دی. ګوره
په 1 جنوري فیصله شوی و تاسو ته ریلیف میلاو شو دا د افغان دولت باقاعده وی رابطه کړې وه په خو کافي وخت در سره ناسته پکار و خبرې پکار وي که تاسو سره د خلکو د کړمو سغمو د تجارت در سره غمو نو یقینا تاسو دوه دولتونو بناسوي نو چارواکي بناسوي او دا مسله به هم حل کړې وه خو ما درته وی چې د حکومتونو یا چې کم د غټو پالیسی ساز ادارو یا شخصیاتو دا وی مفادات اکثر د خلکو د مفاداتو خلاف وي مونږ همیشه دا وایو چې خیبر ټوله پښتونخوا چې کومه ده افغانستان طرف زموږ پاکستان طرف چې کوم پښتونخوا ده دا خلک ډیر زیات ځپلی شوی دی د پولې اخوا او دېخوا اړخونو خلک دی دا هغوی سر د روزه هیڅ درک نه لګي موږ د پاره خدای پاک یو ډیر عظیم چې کوم بارډر ایریا ده په دې کې تجارتي او سرګرمۍ وسطی ایشیا شته چین دلته انټرست علي انډیا علي ټول ملکونه دلته انټرست علي خو دغه بد اعتمادي ده دغه امنیت ده مسله ده چې دا حل شي نو یقینا زمونږ هم دا خوښه ده او زمونږ د خلکو ژوند به دې سره ښه شي